بسم الله الرحمن الرحیم. تیزې خبرې زه جی عمران د اسماعیل رور یم. پرون زموږ خلاف یو د پریس کانفرنس شوی دی چې جی دا دکان مونږه اغشت دی او دا دکان زموږ دی. زموږ د سره اګریمنٹ شو د یو کال د حمزه او علي په دغه باندې دکان موږ ورکړو په کرای باندې. بیا دی لمونږ کال پس نوټس ورکړ چې دا دکان زموږه خالی پکار دی خپل ځان لپاره. دا دی چې ما لیګل نوټس ورکړی دی، دا بالکل لیګل نوټس او په دې کې دی ته ما وی چې وای دوه میاشتې مخکې ولما نوټس ورکړ. بیا چې دی په دې خبره باندې اکشن واغسته چې وای 25 لک روپے مونږ تاسو نه قرض اغشتي دي، مونږ ته وایي چې تاسو 25 لک روپے مونږ نه راکړئ. نو اصل کې خبره دا و چې ما دا جیز تلو ما ډي پی او دفتر ته تلو، ما په ډي پی او درخواست ورکړ چې یاره چې زمونږ حق سچ فیصله وکړي او موږ سره دا زیاتې دي، مونږ ورسیز یو، زما مشر ورور د دکان ډېر په مشکله باندې جوړ کړو. نو چې دی بیا دا باندې جوړ کړه چې زمونږ 25 لک روپے دي هغه تاسو موږ له راکوي، دا دکان موږ تاسو نه په 25 لک روپے اډوانس لغشتي. نو اصل کې خبره دا و چې موږ ناجیز نه دي کړی، موږ دې سره زیاتې نه دي کړی، بدتمیزي ور سره نه ده کړی. ما لیګل پروسس چې کوم هغه ما په ډي پی او سره لاړم، ډي پی او سره زموږ درخواست د ډي اس پي صاحب دی له ور پیش کو. بیا سچو صاحب یو جرګه جوړ کړه، په هغه جرګې کې زموږ د کم چې صدران دي د غفار مارکیټ دا ټول راغون شو. موږ کېناس غفور مارکیټ دا صدران ټول موږ راغون کړل په جرګې په تانه کې جرګه وشوه. د جرګې نه پس دی ته موږ ته چې موږ ماښام تاسو له دا کاغذونه وروړو. ما د دې نه یو تقاضا وکړه چې بھائی تاسو موږ له اوریجنل تاسو وایي چې د 25 لک روپو موږ سره اګریمنٹ کړی دی او 10 سال موږ تاسو سره سٹامپ شوی دی. نو دې ته ما وایي چې بھائی تاسو د سٹامپ راوړئ چې څه دغه وي څنګه خبرې څه جرمانه وي چې زه درکولو لپاره تیار. خدي دی بیا ما ته وی چې تاسو موږ دمکیان راکړي دي، بدمعشان را سره کړي دي، موږ غریبانان خلک یو، ډېر په مشکل باندې د پیسې زما مشر ورور تر را جمع کړې وي، دی لاره لګلې دي، دی به چلولې رکشې، دی به چنګچانې چلولې دی پلار او د علي چې دی دا حمزه چې کوم د دکان دلته کې په دکان کې په 500 روپے باندې کار کوي. نو د زما د مشر ورور ټلیفون وکړ چې یار دا دکان مونږه ما اخلو، دا دکان مونږ لواله طالب مونږه د دې دکان نه فائدہ درکو. نو هغه فائدہ دی مونږ سره راځي دی په مونږ نظامونو لګولو او دی وی چې به بدمعشانې دی او پلان کې د ډنګري د سر زړه ټولو د مشرانو نه زه د مونږ د یونین چې کوم دی دا ټول مونږ راغون کړل او د دې نه پس دی وی چې به مونږ سټام ورو د دې بیا پریس کانفرنس مونږ خلاف باندې وکړو او هغه کې دي سولټه سي د خبرو وکړو چې به دمګیان دی او زما رور دا ټلیفون یې چې به زبدا سره داسې ګورم او زبدا باندې کوم پلان کې ډنګري نو چې مونږ غریبانان اورسیز یو، موږ ډېر په مشکله باندې کار کړی دی. زه تاسو ټول نه دغه کومه چې تاسو دی راغواړئ دی اوریجنل سټامپ وروړي چې څه خبرې دا خبرې زه بیا ذمهوار او دی چې کوم په 25 لک روپو موږ نظام لګولې دي نو هغه 25 لک روپے زما ورور دا دی را لګلې دي. دا ټول د علي په نوم باندې محمد اسماعیل او دا علي دی، دا چې ټوټل پیسې دا چې دی یونین کې ما زموږ چې کوم صدران دا ټول ثبوتونه ما غوښتل ورکړل چې تاسو مهرباني وکړئ یو ځل دا شی تاسو وګورئ. نو چې هغه د کاغذونو وکتل ارسه وکتل دا چې 28 لک روپے زما ورور دی لره لګلې دي. دا پریس کانفرنس کې ما وخولو، پتاڼې کې مې وخول، ډي سی او ته مې وخول، صدرانو ته مې وخول، خو هغوی په څه خبره باندې نه راځي. بیا چې دی اوس دا دغه جوړ کړی دی چې وایي موږ کیس کړی دی او پلان کې هم کړی دی او ډنګري هم کړی دی. نو زه ستاسو ټولو نه دا دغه کوم چې صحیح تاسو کیس وکړو داسې به خو دا کرایدار چې دی موږ به کرایدارو دکانونه ورکو او دی به موږ باندې کیسونه کوي نو دا خبره خو ډېره خرابه شي. نو زه زیاتې خبرې نه کوم، زه یو غریب سړی یم، زه چا سره دښمنیان نه غواړم. زما ورور ډېر په مشکله باندې پیسې جوړې کړي دي او دی موږ سره سره زیاتې دي. دې سره زمونږ لانجه په دې خبره راغلی وه چې دی په دې دکان کې پره پالر کولو نو چې دوی پالر کولو نو زما ورور ته دا خبره پته ولګېده. نو ما ته ورور وی چې یاره د دکان نوټس ورکړه او زه دا دکان داسې غلطو کارونو دپاره یا دې کارونو دپاره نه ورکوم. ما خو د غریبۍ د حلالې پیسې دي دا پالر د دوی باندې بند کړه. نو چې زه رالم نو دوی ته ما د پالرو نو دوی ما سره بدتمیزي شروع کړه، ته به دې دکان ته نه راځې، ستا دې دکان کې څه کار نشته. نو چې دا زما د رور پراپرټي ده، زما رور دی، دا شی زمونږ دی، دا زمونږ د حق حلالو پیسې دي، ما مهنت کړی دی، زما رور هم مهنت کړی دی. مونږ دا ډېر په مشکله باندې خپل چارسدې کې یو نوم جوړ کړو چې یاره خیر زمونږ د ماشومانو روزي روټي روانې خط دی پکې بیا د رشتې خبره وکړه. مونږ د رشتې نه دی په مونږ د خبره را ثابت کی چې مونږ د رشتې څخه خبره کړې ده یا هم سره جنگ کړی دی یا هم سره جګړه کړې نو هغه خبره مونږ منو. بیا دی د ټولو نه غټه خبره ده چې په جرګې کې نه دی شاته شو د صدر صاحب د ټول چې کوم د دې صدر هغې راغلي او دوی له مونږ ماښام ټایم ورکړو دوی راغله دلته کې مونږ پریس کانفرنس وکړو. نو چې زه ټولو ته دا وایم چې تاسو ما سره مرسته وکړئ،
زه یو ورسیز پاکستانی یم دې زما ورور راغواړي دلته کې چې بۍ هغه راشي نو د هغه هلته کې سل مسلې دي د هغه خپل سل کارونه دي اوس دې وړې خبرې دپاره دوکان خالي کول دي هغه زمونږ پراپرټي وه مونږ د ګروي اخیستې دي په 75 لک روپۍ باندې مونږ دا په څه په مشکله باندې دا پیسې ورپوره کړی هغه مالک ته مونږ واغشت نو اوس دی وایي چې بۍ دا دوکان 25 لک روپۍ او 10 کال اګریمنټ نو جی تا ټولو ته زه ستاسو مشران یې زمونږ دې دا کاغذونه راښکاره کړي دې مونږ سره کښېني مونږ نه دله دمکیانې ورکړي دي نمبر څه داسې بدتمیزي کړې ده او زه په خپل ځان اوس یېرېږم زه په خپل ځان ځکه یېرېږم چې په دې 4 صدۍ کې زه راته نه کېږم زما ټول عمر بار شو مونږ ټول عمر بار تېر کړی دی په اسلام آباد کې خپل کور دی او په دوبۍ کې ما 12-13 کاله تېر کړل دی اوس په موږ باندې دمکیانې راکوي ما له دې دمکیانې راکړي دي دوکان ته رادننه نه شي ګوره ماما ډز به م در باندې کوم په تندي به م ولم هغه ریکارډینګ ما سره پروت زه چا د ریکارډینګونه نه ښیم زه دا خبرې نه کوم خو جي زه ستاسو ټولو نه دا دغه کوم چې تاسو ما سره کوپریټ وکړئ او دا هلکان را کېنوي دا خبره جنګ جګړه ته لاړه په دې باندې ډېرې مسلې جوړېدی شي نو موږ نه غواړو چې څه مسله جوړه شي او تاسو پلیز سر زموږ سره تعاون وکړئ په دې خبره دا ته وایي دې ستا د وروره جی د دوی خور سره رشته شوې وه او جی رشته داسې شوې وه چې زموږ دلته کې خور نه به سندار نو زما ورور وایي چې یاره زموږ د جینۍ لاړ شي تاسو د جینۍ له ګوته ورته واچوئ ګوتمه ورته واچوئ نو زما خور راله زه په پاکستان کې نو ما زما ورور هم بار راغله چې مونږ ورته ګوتمه واچوله چې کوم رواج یې کوم د پښتنو رواج هغه رواج مونږ برابر کړو ښه بیا څه ورځې پس دي هسې پسې بانه جوړه کړه د بانې مقصد څه و چې مونږ دې ته تاسو پر د پارلر کړو کړی دا پارلر بند کړي دی په دې دوکان کې تاسو لاړ پشئ تصویران به وباسئ د دې مارکیټ نه تپوس وکړئ چې دی دا پارلر ګویا ولې کولاو مونږ دا د حلالو کار کوو مونږ حرامو دپاره نه کوو خیر ما دې ته وایي چې علي او حمزه د پلار ته مو وایي دا ارشاد چې پرون کوم ویډیو جوړه کړې وه دلته ناست وو دلته مو وایي چې هلکه دا دوکان تاسو ګوره اخیستی دی لاندې د کار دپاره ستاسو کار نه جوړ چې بړه تاسو پارلر جوړ کړئ او تاسو په پارلر کې بس زمونږ دا خبره په سمجھ کې نه راتله نو اوس دی په دې خبره باندې دا تماشه جوړه کړه بیا دا رشته دی په خپله خرابه کړه مونږ دې رشتې کې تاسو خبره هم نه ده کړې دې یو خبره را ثابت کړي چې مونږ چاته ویلي ښه دې زمونږ پلار یاد کړو زمونږ پلار دومره غریب سړی دی چې هغه مونږ چېرته په زندګۍ کې د کولاډین نه تحصیل ته چې راځي که نو مونږ ورته ووایو دا جي تاسو په خپله لاړ شئ مونږ چېرته څه کاتی کې هغه نه دی راغلی بیا زمونږ پلار باندې الزام ولګو چې بھئ ده ویلي دي چې بھئ دا جینۍ مونږ نه کوو داسې او داسې او داسې نو جي زمونږ زما هم لور ده د 14-15 کالو زما د خوریانو لوریانې دي مونږ رشته اسماعیل او ما او زما خور په ښه سوچ سمجھ باندې کړې وه مونږ داسې نه لوستل چې یاره دا رشته مونږ خراب خو دا علي چې کوم دی د په ځان باندې نن نه یو 3 کاله مخکې ډس کړی دی ولې ډس کړو د یو ځای کې واده کړو مخکې اولنی د په ځان ډز وکړو په خپل سخر باندې نظام ولګو چې 5 लाख روپۍ به تاسو مال راکوئ بیا هغه غریبانانو خپل عزت پټولو دپاره جینۍ له طلاق هم ورکړو او دا تعلقات خراب کړل بیا د هغې غریبانانو نه 1 लाख روپۍ هم ته نه واغېښتې ښه د هغې نه پس دی بیا بل کار وکړه دا حمزه زموږ چې چا سره اګریمنټ کړی دی دا حمزه به دې رزړو کې د دې خور د مشره د هغې لور وکړه 7 کاله هغه جینۍ کېنولې وه 7 کاله پس هغه جینۍ پرېښوده په څه خبرې باندې هغه د دې خپل دغه مونږ خو دې سره تقاضا نه وکړ چې یاره تاسو دا کار داسې کوئ یا تاسو کوئ دی بیا پکې یاد کړي دي چې بھئ دا ټوله محکمه او دا صدران او دا اخ وړې خبرو شوي دي نو مونږ دومره طاقتور نه یو نه زمونږ چا سره سلام دعا شته زه تللی یم چې ډي پي او له تللی دا درخواست دی ډي پي او را لېږلی یم ډي ایس پي را لېږلی یم ایس ایچ او له او ایس ایچ او ته ما د خپل کاغذونه ټول خولي چې بھئ دا زما کاغذونه دي بھئ تاسو دا هلکان راوغواړئ ایس ایچ او دي 2 ځله راوغوښتل بیا دا ټول صدر مدر هغه ویډیو چې کومه کله د جرګې جوړه شوې ده هغه ویډیو به تاسو سره شیر کړم هغه تاسو وګورئ چې ګویا مونږ دې له څه داسې دمکي ورکړې ده یا مونږ دې سره څه ناجیزه کړې دي دا سراسر دي دروغ وي او د دې دا یو پروفیشنل دی خپل دا گیم جوړ کو زمونږ دپاره چېرې زما دا رور په انګلینډ کې دی او دی راوغواړئ نو چې زما رور دلته راشي او زما په رور باندې څه مسله جوړ شي په دې ټایم کې په دې خبر به څوک ذموار بیا دی ماته وی چې بھئ مونږ ستام نه منو ته به دې دوکان ته نه راځي زه د هغه نه پس دوکان ته نه یم تللی په خپلې پراپرټۍ کې زما خپل ذاتي لکه هغه دوکان دی زما رور دی یا زما دی هغه زما دی نو بیا دی ما سره دا خبره داسې وکړه چې بھئ ته به دې دوکان ته نه راتللی کېږي زه د هغه ورځ نه دوکان ته نه یم تللی زه د اسلام آباد نه راغلی یم نن زما د 8 ورځ ده 2 میاشتې مخکې به دې له لیګل نوټس ورکړو چېرې دا دوکان زمونږ ځان له خالي پکار دی وروره دا دوکان مونږ د خالي کې بس مونږ نور لانجې نه غواړو د هغې نه باوجود هم دې مونږ سره په څه خبرې باندې بحث کوي دی هغه سټام وروړي مونږ ته د مخامخ کېدي
اوریجنل سټامپ دې وروړي دا په فوټو کاپیانو باندې دا په کمپوزینګ باندې چې ته لاړ شې ته 500 روپو باندې یو سټامپ جوړ کړي ښه دي زما د روډ یو ریکارډینګ اغوښتی ده په دې میډیا کې د دې په تھرو باندې دا شی راښکاره کړی دی چې زه به تا نه پوزه بدله راښکم او پلان کې یو ډنګري او داسې او داسې دا چېرته څه په مخکې څه خبره شوې وه ده چېرته څه غلطي کړې نو زما د رور نه معافیا نه غوښتلو زما رور ورته وي چې یاره علي پرېږده زه به تا سره ګورم لکه غوسه و معمولي ورته غوسه و چې هلکه ته ما تا سره دومره ښه وکړل تا له دا دوکان ما واغېشته تاسو له ما عزت درکړو د دې نیا نیکیانو هغې له مونږ دا خبره نه دي کول پکار خو هغې مونږ ته چې زمونږ دا خواهش دی زه زما عمرې له مونږ هغه خپل هغه زمونږ ترور ده مونږ د دې په سر نه ده کړې مونږ د الله په سر کړې ده مونږ هغه او د هغې خاوند هم عمرې له ولیږه نو مونږ دې سره ناجیزه نه کړې مونږ نه غواړو چې مونږ خپل تعلقات خراب کړو دې سره مونږ جنګ جګړو کوو دا زمونږ کلي دی مونږ دا تاسو چې دا پریدل وکړه جی دا ستاسو دکان دا اګریمنټ چې دا پټکی دا مالکانه جی جی وروسته شوی دی کله نه نه جی دا پریدل خو داسې شوی ده چې د دې پریدل دې دکان سره تعلق نه و چې مونږ دکان اغوښته نو زمونږ دومره لیونیان خو چې مونږ د 80 لک روپو دکان یا د 85 لک روپو دکان یو جنې په نوم کوو خبره صرف دا کاروبار په خپل ځای باندې و رشته داري په خپل ځای باندې وه دې علي په خپلو مور او پلار سره دروغ ویلي دي زمونږ خلاف کړي دي او ما دې علي ته ټلیفون کړو چې علي ګوره دا رشته چې دا په خپل ځای ده زمونږ بزنس چې کوم دی زمونږ د دکان چې کوم حساب کې دی هغه خپل ځای ده ښه چې دې بیا دا انظام هم په موږ باندې ولګو چې دا دکان دی جنې دپاره موږ اخیستی دی یاره چې زه په دې 400 کې غټ شوی خو نه یم زه خو ټول عمر ما بار تېر کړی دی زه د 1200 کالو مجې دې 400 نه تللی یم پلار له راغلی یم شپه مې تېرې کړې ده واپس خپلې مزدورۍ لګوي ما ته تاسو صرف دا ووایه چې په دې خبرې ستاسو نه دا تپوس کوم چې تا نکاح نه ده کړی تا سره ثبوت نشته دی مونږ لیونیانو زمونږ لور ده دا بار بار وایم هغه زمونږ لور ده زمونږ رشته داري وه خو چې دا رشته داري دي په خپله خرابه دې دا رشته د خپلې خور رشته خرابه کړه ښه چې بیا د دې څه کار جوړېده چې زمونږ عزت یې د کور نه اوچت کړو دلته کې د صدر له راوستې ده دلته کې د بل کس له راوستې ده مور ورسره یو ځای شوې ده د دې خبرې ما سره ثبوت هم شته ګواګان هم شته چې تاسو زمونږ عزت د کوره راوویسته بار مونږ خو دا ځای فایده نه وکړه دا جینۍ زمونږ په کور کې ناسته پکار وه تاسو ته نو پکار چې تاسو په دې خبرو باندې مونږ سره جنګ وکړو یا جګړه وکړه زه چې زیاته مستقر خبره دا ده چې ما سره چې تاسو انصاف وکړئ زه تاسو ټولو مشرانو نه زموږ چې کوم دا صدران دي زموږ دا پریس کلب والا چې کوم دي دا تاڼه دا ډي پي او دا ایس پي صاحب زه دې ټولو ته ریکویسټ کوم ایس ایچ او صاحب ته ډېره مهرباني ده ایس ایچ او صاحب چې یاره جی دې ما سره تعاون وکړو او بیا مغه علي ته بار بار دا خبره کوله چې بچي ته به دا سټامپ راوړې زه به دا سټامپ ویریفای کړم دا سټامپ چې کله ما ته مخامخ شي او چې ستا پیسې جوړې دي نو دا هلک په دې 400 نه نو چې به تاله پیسې درکړي او ما ورته دا خبره وکړه چې تا په ما باندې 25 لک روپۍ را ثابت کړي نو علي حمزه او دا د پلار چې کوم دی ارشد دته ما وي زه به دا پیسې تاسو ته درکړم زه به څه وکړم زه به ځان خرڅ کړم زه به دا ځای نه خپل کور خرڅ کړم زه به تاسو ته پیسې پوره کړم نو چې موږ دې نه جوړ بیا نه دا اخیستې په دې سټامپ کې دا صفا لیکلي شوي دي دا زما د روډ ساین دی دا د حمزه ساین دی او په دې کې دا لیکلي دي چې بھائی میاش مخکې به مونږ تاسو له دغه درکوو او تاسو به مونږ باندې څه کاروایي یا مونږ باندې څه مقدمه یا مونږ سره به څه داسې ایکشن نه لیده دکان به مونږ ته خالي راکوي او دې د هغې نه باوجود مونږ سره زیاتې وکړو د دې سټامپ متعلق هغې یو خبره کوي هغې وایي چې د حمزه او د هغه د پلار نوم یا د هغه شناختي کارډ نمبر چې دی دا وي غلط لیکلی شوي لحاظه وي دا بوګس دی سر دا خبره خو غلطه ده که نه چې داسې دا قاطع کېدی که نو دا به خو هر یو کس کولی دا مخامخ پروت تاسو وریفای کړو دا حمزه دی دا اسماعیل دی دا پکې محمد عمران خان دا دی پکې یو زموږ ټوله ډېر ملګري دي ښه بیا به دی کې یو علي الګ دی د دې وحید حاجي صاحب چې چا نه موږ دا دکان هغې زوی دی دی به مخامخ کښېني چې دا څنګه 2 نمبر کېدی شي 2 نمبر خو هغه سټامپ و چې کوم دی په دې میډیا باندې وښو او فوټو کاپي و داسې خو زه فوټو کاپي وښم چې بھائی دا فوټو کاپي ده ته اوریجنل سټامپ راوړه تا ته مو وویل چې تاله 25 لک روپۍ درکړو نور زه څوک زه هر چیز یم ما سره انصاف وکړئ چې زه بس نور زه ستاسو سره شامل یم پلیز مهرباني وکړئ مونږ دې کاتو کې نه چېرته راغلي یو ټول عمر هم ښه په عزت تېر کړی دی ماشاءالله د الله الله شکر دی زما خپله لور د 14 کالو ده زه د چا د لور کور نه خرابوم خو اوس خبره صرف دا ده چې دې زموږ د عزت د کوره بار وویستې چې دې زموږ د عزت د کوره بار نه وویستې مونږ هېڅ خبره نه ورانوله دې به ما ته ویلو چې ماما تا مونږ له دا نوټس راکړی دی دا نوټس یاره مونږ له یو 6 میاشتې ټایم راکړې یاره یو کال ټایم راکړې غریبانان یو قرضدار یو یا څه مسله او ما ورته دا مو ووي چې علي ته په دې دوکان کې 10 لکه 15 لکه 8 لکه 9 لکه قرضدار یې زه تا سره دا مې امداد کوم
خو ماله به دا دکان ولې خالي راکړي چې تا په ما باندې 25 لک روپو دعوه وکړه نن تا په ما باندې 25 لک دعوه وکړه سبا به ته زما په کور باندې دعوه وکړي زما په رور باندې دعوه وکړي زه به چېرته نو سر زه نور تاسو له صفایي نشم پیش کولی او زموږ دا مشران دي تاسو دا ټول کاغذونه والئ دلته کې وګورئ هلته کې د صدر په دفتر کې وګورئ ایس ایچ او له لاړ شئ ډي ایس پي له لاړ شئ چې چېرته وایي زه تړلو لپاره تیار او ما نه دا غلطۍ شوې دي زه راغلی یم د خپل حق دپاره او ما د زما حق بخار بس زه نور تاسو ته صفایي نشم پیش کولی زه نه جړا کوم نه فریاد کوم خو زه صرف تاسو دا وایم چې دا د پښتونخوا شهر دی مونږ ورسیز یو مونږ ډېره مشکله باندې بار نه دا پیسه راغونډه کړې ده او دلته کې دا دکان د خپلې مزدورۍ دپاره جوړ کړو نو بس مهرباني مې دا وي چې تاسو پلیز زما دا میسج چې کوم دی دا تاسو ټولو ته فارورډ کړئ تاسو دا ویډیو باندې زما چې څوک ګوري نو دا تاسو لایک او شیر کړئ او پلیز جی مهرباني جی تھینک یو السلام علیکم